د ربیع اول په میاشت کې پیدا شو او 12 ربیع اول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش دا زیاتر روایتو کې راځي او پدې کې 9 ربیع اول دا چې دینو د غیدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راځي چې په 9 ربیع اول باندې شو ظاهر ده چې کوم کباروي او کنوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د ګل په ورځ پیدا شو کوم ورځ باندې ګل په ورځ باندې پیدا شو صحیح شو پهله موږ دا د دې متعلق او دا خبرې کړې د دې متعلق صحیح ده او دویم واقعیا موږ ویلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله پیدا شو نو دنیا کې غټ واقعیات شو پای کې یو واقعیت دا شو چې په ایران کې چې کوم آتش غدا و په ایران کې التب مسلسل زر کاله هغه اوربل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش سره هغه اور چې دی امر صحیح ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش سره چلو شو اور مړ شو او بل واقعیه دا شو چې د شینشاه فارس چې هغه لوی شینشاه په هغه دور کې د هغه په محل کې یو فانوس لګیدلو چې پای کې سوارلس او فانوس دومره لوی او هر یو کو بیل لیټو ملغلره پکې لګیدلې وي نو سوارلس ملغلره په هغه کې چې دینو مات شو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پیدا شو دا تقریبا غټ واقعیات اځه کو ډیر زیات واقعیات دي او زه غټ واقعیات په چې کم ماده وړو تمخ کې کولیو په کوجن او دینه علاوه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم حقیقت و نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې موږ ومه ماشومان لکو حقیقت پیژنې کړه حقیقت چې کوم و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو هغه کې ټول مکی معظمه چې څومره سردارانو د مکی معظمه هغه ټول راغلي او دین علاوه په هغه حقیقت کې څه حلال شي په هغه حقیقت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په حقیقت کې یو ګډ حلال شي څنګه ماشومان د پاره چیلې حلالو کړه ماشوم پیدا شي چیلې حلالو یا چې دینو د غیدا الک د پاره دعا او د جنې د پاره یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د پاره یو ګډ حلال شي بلا واقعیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله پیدا شو نو د نبی علیہ السلام مبارک سنت شو صحیح شو ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ماشومان له سنت کو نبی سم ته د خبرو ضرورت نو بلکې تاریخي واقعاتو کې راځي چې تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا واسه پیدا شو ای ته بر سنت ضرورت نو بلې دا سنت یو نقص دی یو غیب دی او په انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کې څه غیب نبی ها بل واقعیا دا وا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د نبی علیہ السلام دوه دعاګانې ډېرې مشهور وي چې په هغه د وجه خلکو هغه ته ډېر زیات چې دینو نیک معشوم بوي هغه دوه دعاګانې دا وی چې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله د 2 کالو په عمر کې نو ال په مکه کې قاصالی راغلی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دعا وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا په وجه باندې څه چلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا په وجه باندې قاصالی هغه چې دینو ختم کړی شو او باران شروع شو او دویمه واقعیا د نبی علیہ السلام مبارک چې کله د 9 کالو په عمر کې نو بیا نبی علیہ السلام مبارک د خپل تر سره تلو او دعا کړو ابو طالب صاحب سره او دعا کړو او داغه دعا په وجه باندې باران شو دې دواړو واقعیاتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه کرام فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک چې کله دعا وکړه او داغه دعا دا نتیجه وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک واپس کور ته راتلو نو دا واپس کور ته راتلو پورې لا کور ته نور رسیدلی چې داغه ټولي جامې لم دي خوشتي دي نو نن منګه دغه تقریبا شپږ واقعیات ما مخه تک سبب ان شاء الله دې متعلق بیا ورو واقعیات تذکرہ کو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچپن په واقعیاتو کې غټه واقعیا شق صدر څه طویل شي سینه سیره د کېدو طویل شي پیدا سینه سیره کېدو طویل شي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سینه چې دینه غوسیرلا دا واقعیا سلور پیر شوی سو پیر شوی سلور پیر دا واقعیا شوی پہلا دفعه کله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر هغه سلور کالو ماشومو
نو سلور کالو عمر په ماشوم والی کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سینې اوسیرلا او سینې صفا کړه د نبی علیه السلام دا دی وجه سبا چې دومره په بچپن او وړوکوالي کې ولې چې وړوکوالي کې ماشوم چې دینو کم لوبي کوي یا لاپروايي کوي چې پیغمبر علیه السلام داسې ونکړي دی وجه دا او بیا دویم پیرا د نبی علیه السلام عمر هغه 10 کالو د 10 کالو په عمر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه سینې اوسیرله او صفای کا د 10 کالو عمر وجه سبا هغه دا وجه وا چې کله انسان ځوان کیږي 10 کالو عمر کې نو ډیر زیات چې دینو ابسو طرف ته لوبو طرف ته او مختلف چې دینو اورانی طرف ته دیزي د اغه د منی کېدو د پاره دا واقع شو او بیا دریم واقعیا هغه د نبوت د ملاویدو په وخت کې کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 40 کالو کې د نبوت ذمہ داري نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ملو شو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کله د نبوت ذمہ داري ملو شو دا غینه مخکې دا دریمه پیرا یا شق صدر او سلورم شق صدر هغه وخت شو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام معراج ته تلو هغه وخت کې د غسینه صفا دا سلور پیری دا واقعیات شوي اوس یو بل واقعیا دا خود شق صدر واقعیا او بل واقعیا غدا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو په خپل عمر کې د 15 یا د 14 کالو په عمر کې یا بعد روایتونو مطابق د 10 کالو په عمر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو جنگ کې حصہ غشته ولا نبوت ذمہ داري ورته نه ملو شوی د 10 کالو په عمر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو جنگ کې حصہ غشته و چې هغه جنگ ته جنگ فجار وایي جنگ فجار ورته ولې وایي جنگ فجار ورته په دی وجه وایي چې هغه د حرمت والا د عزت په میاشتو کې شو سلور میاشت د عزت دي هغه سلور میاشتو کې شوی دی د وجه ورته جنگ فجار وایي پاغي کې یو طرف ته بنو کنانه والو او بل طرف ته بنو حوازن بنو کنانه والا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې دینو قبیله وا او هغه کې د نبی علیه السلام کردار سو پوره تفصیلی خبرې دي د نبی علیه السلام کردار په کې دا او چې نبی علیه السلام به خپل ترونو سره چې دینو مدد کولو پاږي یعنی نبی علیه السلام به خپل ترونو سامان او دا غي ته د جنگ په وخت کې غشي ورکول دا به د نبی علیه السلام کارو نو دا تقریبا دا جنگ مسلسل سلور کاله یا بعد روایتونو مطابق چې 15 کاله سلور کاله چې دینو غالبا دا جنگ شو په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه شرکت کړو او هغه کې چې څوک وجللی نو څوک هم نو وجللی صرف د خپل ترونو مدد به کول د نبی علیه السلام بعد روایتونو مطابق یو لسترونو دا غي مدد به کول بیا بعد کې سلور کاله دا جنگ مسلسل چلی دو دا بیا ختم کړ بل واقعیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په جون کې هغه معاهده حلف الفضول دی معاهده حلف الفضول یو معاهده وا د یمن نه یو سړی راغلو او هغه نه یو عرب سردار سامان قبضه کړي او پیسې ولنه ورکول اغلاړو بعض سردارانو ته وی خو هغه سردارانو دا خبره ونه منله هغه د لړو خانقابه د پاسه اشعار لیکل او چې اشعار لیکل آی کې د خانقاه د کوم د عربو چې شاعرانو عربو چې شاعرانو نو هغه شاعرانو د عربو اشکم سرداران چې د غي بارک اشعار لیکل هغه اشعار دومره مشهور شو چې هغه ټیم کې یو معاهده وشو او دا هغه معاهده په وجه باندې حلف الفضول معاهده وته دا حلف الفضول وته په دی وجه وایي چې درې کسان داسې چې دای فضل نمونه او د دې معاهده سم مقصد د یو معاهده امن قائمیدل او دویم مقصد دا چې د ظالم مخنیوي کول او د ظلم مرګ د مظلوم سړي مرګرتیا کول د دې معاهده دا بنیادی مقصد او په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دستخطونه او شریکو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله په حجۃ الوداع کې اخیری طرف خطبه ورکوله نو خطبه په اخر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې زه دا هغه معاهده اوسم پاسداری کومه کومه معاهده چې مونږه په شل کال عمر کې حلف الفضول په نوم باندې کړې و زه دا هغه اوسم چې دینو پاسداری کومه او دا هغه اوسم چې دینو پاسداري ان دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک درې بنیادی غټي واقعیات بسم الله الرحمن الرحیم د وحی ابتدا وحی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې د وحی نه وړاندې خوبونه په نبی علیہ السلام لیدل او پهله وحی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په 20 رمضان باندې نازل شوی و او دغه وخت کې د نبی علیہ السلام عمر 40 کاله شپږ میاشتې او 12 ورځې د عیسوي مطابق
अंग्रेजी मियाश के मुताबिक 10 अगस्त 610 साल और पहला वही पहाड़ हिरा के नाजिल हुआ। वही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रोड़े हुआ। पहला अल्फाज को वही की इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बांधे पहला वही दास नाजिल हुआ कि पहला वही की कल जिब्रील अलैहिस्सलाम रालो और नबी अलैहिस्सलाम मुबारक से फरमाया कि इक़रा उलुला। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक वर्तो फरमाया वमा अना बिक़ारियम ज़ुखुलुस्तुन कीम वाले मां से काली जुलुस्टे के सबक न देवेले दिन पस नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि बिया हम जानते नजदीक और बेरा तो हुई बदवे में पेरा बिया मा होती वमा अना बिक़ारियम ज़ुख कारी नहीं हम ज़ुखुलुस्तुन की नहीं मासी दुनिया की से सबक न देवेले अदरीम जन चीज अगदा से नजदीक और दाइना पस बिया तो हुई नुमा पफलबानी जारिश दी वही नफस नबी अलैहिस्सलाम मुबारक कोर तराजी इंतहाई गमजन बुनते हालात की भी बीबी हतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अगत तसली वर्कई और अगपल दत्रिज भी वरक़ा इब्न नौफल अगत तौरात खुद इंजील आरिफ भी अगत अबूजी और तसली वर्कई और तो वही शिकलता खपल कली न खलक बासी ज़बा टीम तासर बरगर क्या देना बस नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बांधी हजरत कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ईमान रोड़ी और दगा से पसड़ों की सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान रोड़ी और दगा से पमाशुमानु की हजरत अली करमल्लाहु वजहु ईमान रोड़ी और पा गुलामानु की हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान रोड़ी और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला सरा द दावत चिकम कार दी ना खुफिया तौर पर बाने शुरू हुई। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक बदार अरकम की यो सहाबी गद बकसान रागवाड़ी और वही तद दीन इस्लाम से दिन दावत पर गई तकरीबन 3 काला पूरी खुफिया दावत और 3 काल नफस ब्याज दिनों आला ऐलान दावत शुरू बदरीव कालों की चिकल नबी अलैहिस्सलाम दावत वर्गीन पागे की सईदना अबू बकर हजरत हदीजतुल कुबरा हजरत अली करमल्लाहु वजहु हदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम रो दादा खुफिया चिकम दावत दा लगन की जुमात द खुफिया 3 कालो मेहनत की लगन ते खल्क ईमान रो या च कुरान हकीम की दा आयात नाजिल शु वंजुर अशीरतकल अकरबीन दिन पस चिनो आला ऐलान दावत शुरू शु और आला ऐलान दावत की नबी अलैहिस्सलाम मुबारक पे गर्ब मान खीजी और टूल अहले कुरैश रागुंडई पाए की बनु अब्दुल मनाफ और बनु अब्दुल मुत्तलिब बनु ज़हरा बनु तय्यम और बनु खवाजिम और बनु असद दादा नबी अलैहिस्सलाम कबाइल और दा कबाइल चिदिन रागुंडे को वही तदीन दावत पर वही की चिदिन नबी अलैहिस्सलाम दावत छाव न मना और देना बस नबी अलैहिस्सलाम ने दावत मुखालिफत क्या शुरू मुखालिफत दियाओ कि नबी अलैहिस्सलाम तब वही भी चित नबी मदा सफा दा मरवा दा गर दसरोजर होता और कतन बीवी ना किताब से पता नाजिली अगर मुंबानी नाजिल शी कतन भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुनसर खबरी की कतन भी नो मणेजवंदी का कतन भी नो द मकीन आगिर चापेर रुन लरे का कतन भी नो पमका मुअज्जमा की दिन नूरी उबर और रूबा से लगा संगची जमजम उबर होती थी दासी किस्म सवालात चिदिन नबी अलैहिस्सलाम ने बके दो लिहाजा दासी किस्म सवालात द नबुवत सरगंदे दो पारे जरूरी नहीं और दगसी दीन इलावा चिकल नबी अलैहिस्सलाम मुबारक कुरान हकीम दुरुस्तलो दे काफिरान मशहूर कोलो कुरान हकीम के अल्लाह तआला क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ा अल-क़ुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून और दीन बस नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ता मजनून और दगसी नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ता चिदिन दरोजन और दगसी नबी अलैहिस्सलाम दा कुरान ज़ान न जोड़े और दीन इलावा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक चिकल मुज़ बकोलो
نو د موږ په حالات کې بچدین او هغه ورته تنګول کولو د نبی علیه السلام مبارک د پاسه به د اوخو چې کومه سرمنده هغه به چوله او دغه تکالیف به نبی علیه السلام ته ورکول. نو دا څو واقعات د نبی علیه السلام مبارک د وحی نه پس 2 کار وشو. یو خفیه دعوت چې 3 کالو او بیا اعلی اعلان دعوت چې بیا تقریبا نبی علیه السلام مبارک 100 کال مسلسل چلولو. سبا په بیا د هجرت متعلق تذکرہ کو. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي. او بیا خفیه دعوت دایته څه طریقه کارو او بیا متذکرہ وکړه چې مخالفینو څه قسمه الزامات لګول او د هغې دپاره مسلمان جماعت څه حکمت عملي اپناو کا. نو هغه حکمت عملي کې د حبشه هجرت وجه سوه. حبشه هجرت ولې شو؟ حبشه هجرت دې دپاره شو چې د مخالفین چې کوم دي د هغې نه جماعت محفوظ کړي شي. په هغې کې حبشه ته هجرت شو او دا هجرت د دې بنیادی وجه دا وه چې مسلمانان ای ډېر تنګ کړي وو. تکلیفونه به یې ورته رسول. نبی علیه السلام مبارک د هجرت اجازت ورکړو. دې هجرت کې مسلمانان 3 میاشتې مقیم وو هلته په حبشه کې. دا د رجب نه والا تر د شواله پورې دا هجرت. حبشي باچا داغه لقب نجاشي او په دغه هجرت کې تقریبا 83 افراد او دا هجرت د نبی علیه السلام په 5م نبوي کال باندې شو او د هجرت دویم هجرت بیا د رجب په میاشت کې شو چې په هغې کې حضرت جابر طیارہ بن طالب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ او زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ شرکت. کم حبشی چې کم هجرت شو پای کې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام مبارک لور مبارک هم پکې و. په پهله هجرت هغه 3 میاشتې ولې هغه بعضې خلکو دا افوا خپره کړه چې مسلمانانو ته اوس تکلیف نشته په مکه معظمه کې. دې د وجې واپس مکې معظمې ته تلل پکار دي. او د دې حبشې ته ولې هجرت کړو دې کې څه وجوهات وو. هغه وجوهات هم زه مخکې راولم. کې دا و چې حبشه دا د قریشو یو تجارتي منډی وه او مسلمانانو ته دلته امن نصیب شو. درېیمه دا وجه وه چې د مسلمانانو کم باچاو او د حبشي چې کم باچاو یو عادل انسان. کله چې کفارو دوی پسې لاړه په هغې کې عمر بن العاص او عبدالله ابن ربیع دوی دواړه ورپسې لاړه. نو مسلمانان چې حبشه کم باچاو نجاشي هغه راوغوسته او چې کله هغې راوغوسته او ورته ووایي چې یاره دغسې بعضې خلک موږ نه هغوی باغیان شوي دي. نجاشي باچا د دې موقف واورېدو. جابر طیاره رضی الله تعالی عنہ د صورت مریم آیاتونه ولوستل. چې کله نجاشي باچا واورېده د نجاشي باچا د سترګو نه اوښکې رالې او ویې چې دا خو هغه دین دی کوم دین چې موسی علیه السلام راوړو. او دا واقعه د نبوت په 6م کال باندې شوې وه. په دې هجرت کې په ثاني هجرت کې 83 کسان سړیو او 13 ښځې وې. او دا هجرت دې کې بعضې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اور نور دغم هو او دې کې بعضې خواتین چې کوم وې نو پای کې حضرت لیلا رضی الله تعالی عنہ، حضرت سهلا رضی الله تعالی عنہ، ام سلیمہ رضی الله تعالی عنہ او ام رقیہ رضی الله تعالی عنہ. نو دا د حبشي هجرتو دا هجرت 2 پیر شو. تفسیری واقعات تاریخی کتابونو کې ملو دي او صرف دومره یاد دهانی زمون ضروری وي
چې هغه یاد دهانی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت سره دغه دا د هجرت متعلق شو. اوس یو بل مختصر واقعه بیانوم چې هغه د شعب ابي طالب چې هغه غاټي وا چې هغه د ابو طالب صاحب غاټي وا او د مسلمانانو سره سوشل بایکاټ شو. هغه سوشل بایکاټ دا چې قوم خلک به د مسلمانانو سره میل جول نه ساتي او دای سره وسه لین دین نه کوي، د تقریباتو کې به شرکت نه کوي او دینه علاوه کم تاجران چې براتله هغه تاجرانو ته به هم ابو جهل وی تاسو په مسلمانانو سره خرڅوي او کچري مسلمانان سره غواړي نو ای ته غټ قیمت وای که تاسو ته نقصان شي دای نقصان وزه چې دینو دا دینه علاوه بیا پدی گاډي کې مسلمانانو باندې ډېر تکالیف راغلو. تقریبا دا تکالیف 3 سال راغلو. ماشومان بدلوګي د لاس جړل او دا د اوم نبوت باندې دا واقعي شوی و. ورستو موږ وګورو نو پشپغم نبوت باندې او په پنځم نبوت سال باندې چې دینو هجرتونو او دا چې دینو په اوم نبوت باندې دا واقعیا چې دینو شوی و. بیا څه خلک را پاسې دی کې زبیر ابن امیہ، زعما ابن اسود، معتم بن عادی، هشام بن عمر ابن الحارث دا خلک را پاسې دی आवाज اوچت کو چې دا ختم کړی شي او دا بیا د بذریعه وحی مطلع وکړی شو چې خانه کعبه کې کومه معاهده لیکل شوی و هغه خانه کعبه کې دنه زوړند کړی و. هغه معاهده چې دینو هم دیمک هغه تولګید او هغه معاهده هم ختم شو اور دغه چې دینو دا 3 سال د تکالیف په مسلمانانو باندې تیر شو او دا سخت تکالیف چې دینو په مسلمانانو باندې تیر شو. په د دې مکی معظمه چې کوم د دعوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی هغه دعوت پای کې چې کوم تکالیف دي دا خفیه تذکرہ هم منغو کا، ایرانیتن والا تذکرہ هم منغو کا، د حبشې د هجرت تذکرہ هم منغو کا اور دینه علاوه بیا د شعب ابن ابي طالب چې دی داغي گاډي کې کم محاصره شو او سوشل بایکاټ شو هغه مای د تذکرہ هم الله تعالی دې عمل کوي. دیارلس کاله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور دی هغه مکی دور هغه ته ویل شي مکی دور اور بل چې کوم 10 ساله دور دی هغه ته مدنی دور ویل شي. د مدنی دور بنیادی زنن تاسو ته داغي خاکا پیش کومه پای کی ګورئ. پهلا کال هجرت لومبه کال هجرت لومبه کال پای کی میثاق مدینه شو. میثاق مدینه کی بنیادی چې کوم اصول چې یو تنازع او شی فیصله به نبی علیہ السلام کوي او دویم اصول پکې داو که په مدینه سو حمله کوي ټول بداغي چې دینو مخنیوي کوي او دریم اصول پکې داو چې د یو بل مذهبي کارونو کې به مداخلت نه ساتي او دویم د مدنی دور دویم کال هغه د جنگ بدر مونږ تخکاری چې کې جنگ بدر شو او د مدنی دریم کال کې غزوه احد شو چې ځان لا تفصیلی واقعیات دي او د سلورم کال باندې غزوه بنو نذیر داغي چې کوم جلاوطنی و هغه جلاوطنی چې دینو شوی و دا د مدنی دور سلورم کال باندې او پنځم کال باندې غزوه خندق شو اور پشپغم کال باندې صلح حدیبیه او په صلح حدیبیه کې صلح حدیبیه ته حدیبیه په مقام باندې کوم صلح شوی ته حدیبیه وي پای کې بیعت رضوان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حواله سره ډېر مشهور واقعیات دي اور بیا په اوم کال باندې غزوه خیبر شوه چونکی يهود چې دلته نه جلاوطن شو نو ایبه بیا د مسلمانانو خلاف منصوبه بندي کوله د وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي مخنیوي د پاره چې دینو غزوه خیبر وکړو او پسن 8 هجری کې بیا فتح مکه شو او پسن 9 هجری کې بیا غزوه تبوک شو او پسن 9 هجری کې بل اهم واقعیا هغه د حج دی چې پای کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مشری او داغه چې کوم معیت یعنی کوم چې د تربیت د پر امیر مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او په لسمه هجری کې
چې د اخیری حج نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کوي ایت حجۃ الوداع په مقاغي خطاب هم کوي اور بیا دا غینه پس چې دینو د نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات کیږي نو دا څومره د سیرت چې موږ مختصر واقعیه پیش کا اوس تاسو ته سیرت خلاصه بیانوم خلاصه خو ما تقریبا بیانم کا خو خلاصه د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما انما بعثت لاتمم مقارم الاخلاق زه بنیادی طور پر د خو اخلاقو د عام کېدو د پاره معاشره تراغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغه خې اخلاق دا په مدینه منوره کې او په مکه معظمه کې عام کړ خې اخلاق سو چې بد اخلاق سدي خې اخلاق سدي بد اخلاق دي سود نبی علیہ السلام سود ختم کو بد اخلاق سدي ظلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظلم ختم کو او خې اخلاق انصاف راوست سود ختم کو دای په خ معاشیت راوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تاغي چې کوم بد اخلاقونو پای کې زنا وا پای کې ظلم او زیاتی او پای معاشره کې دروغ نو دا بد اخلاقونو ټول دا بد اخلاق ختم کړو او دا غي په ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په معاشره کې خې اخلاق عام کړ الله دیو کی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت موږ له د عمل کولو الله تعالی توفیق راکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سیرت باندې او د نبی علیہ السلام په ژوندۍ کې داسې اعمال زموږ د جن پیدا شي چې هغه د نبی علیہ السلام د سیرت مطابق وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین